بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو اوریدونکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الصدق ینجی والکذب یهلک. رښتیا دا انسان ته نجات ورکوي او دروغ دا انسان هلاکوي. نن سبا ما او تاسو وګورو، زما او ستاسو په معاشره کې دروغ دا ډو ګناه نه ګڼل کېږي، خو لیکن دروغ چې کوم دی دا د ټولو ګناهونو جرړه ده. هر یو ګناه چې کوم دی دا د دې نه ودرېږي، او ما او تاسو دروغ اړو ګناه نه ګڼو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ډېر لوی اوږد حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما امتی چې کوم دی د ګناهونو یو ډېر لویه فهرست دی، دا ګناه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دا هم کولی شي، دا هم کولی شي، خو لیکن دروغ نشي ویلی. دروغ منه وایي زما امتی. یو حدیث رایت شو، یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه ناستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناست و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې یا رسول الله زمونږ تا سره او الله رب العزت سره ډېره زیاته مینه ده. لکه نن سبا ما او تاسو چې څنګه په خولې باندې عاشق رسول هم یو، او د الله رب العزت محبت هم زما او ستاسو په زړونو کې پروت دی، خو لیکن دا په زړه باندې نه دی، دا په خولې باندې دی. په خولې باندې هغې هم دغه خبره وکړه. اوس نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمای چې آیا زه تاسو ته یو داسې خبره ونه ښیم چې په هغې باندې ستاسو دغه محبت تاسو چې وایې ستاسو دغه محبت هم قبول شي د الله په نیز باندې، چې او تاسو الله رب العزت سره د الله نبی سره محبت کوئ او الله رب العزت او د الله نبی هم تاسو سره چې کوم دی محبت وکړي. صحابه د دغه څیز شوقینو، شوق یې لره چې موږ الله رب العزت محبوب خلق جوړ شو. عرض کوي یا رسول الله وښایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې که چېرې تاسو دا غواړئ چې موږ د الله رب العزت محبوب جوړ شو او زمونږ دغه مینه چې کوم دی د الله رب العزت په دربار کې قبوله شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ سره مینه وکړي، نو تاسو به دا یو کار ضرور کوئ، څه چې تاسو به دروغ پرېږدئ، او دویم تاسو به همیشه تن رښتیا وایئ. نن موږ د هغې برعکس لګیا یو. موږ اکثریت چې کوم دی دروغ وایو، کله کله پکې چېرته رښتیا ووایو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو به همیشه تن رښتیا وایئ او دروغ به پرېږدئ. دروغ به پرېږدئ. نن سبا زمونږ بازار، زمونږ معاملات، زمونږ رشته داري، زمونږ لیندین، هر څیز چې کوم دی دا د دروغو سره تړلی دی. که دروغ پکې نه ویم زه وایم یاره دا څیز سمې نه خوري. دا زما سوچ دی. او هلته نبي علیه الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې که ته چېرته ته غواړې چې الله رب العزت محبوب بنده جوړ شم او زما دا مینه د الله رب العزت په دربار کې قبولی، نو دغه څیزونه به کې یو به دروغ پرېږدې، بل به همیشه تن رښتیا وایي. دلته ما چې په ابتدا کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام ارشاد دا ولسته، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الصدق ینجي، رښتیا دا نجات ورکوي. دا سړی خلاصوي د ډېرو پریشانو نه. یو سړی رښتیا ووایي نو هغه سره هیڅ قسمه ټینشن نه وي، هیڅ قسمه پریشانی ورته نه وي چې یاره که د فلانکي ته پته لګي دي ورته، بس حقیقت هم دغه شانتې دی او ما ویل هم دغه خبرې ده، دې کې د پریشانۍ څه خبره نشته. والکذب یهلک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خبر کوي والکذب یهلک، او دروغ چې کوم دی دا سړی هلاکوي، هلاکت ته یې رسوي. نن سبا ما او تاسو دغه خبره ایره کړې ده او یقینا چې د دروغ چې کوم دی دا هلاکت ته سړی رسوي. که زه یو کس ته دروغ ووایم نو ما سره به 100 کاله بعد هم د دې غم چې یاره که چېرته هغه ته د رښتیا او پته ولګېده نو هغه به یاره دا سړی دروغجن دی، ما ته په دې پلانکې خبره کې دروغ ویلی دی. او یقینا حقیقت هم دغه شانتې دی. که 100 کاله بعد هم یو سړي ته پته ولګي که نه چې یو د پلانکي خو ما سره په دې
پلان کې خبره کې چې کوم دی دوکه کړې دا دروغ راته ویلي، نو د هغه په نظر کې که هغه وي او موجود وي او که نه وي، خو لیکن د هغه په نظر کې وغورځېږي یاره دا پلان کې خو دروغجن ووی. دغه شانتې یو سړی د نبي علیه صلات وسلام محفل ته راغی. نبي علیه صلات وسلام ته فرمایي، نبي علیه صلات وسلام ته عرض کوي یا رسول الله ما کې ډېر ګناهونه دي، د ګناهونو هغه خپل لیست یې ورته ووایي دا 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 ګناهونه کوم، خو لیکن دلته راغلی د دې دپاره یم چې تاسو راته د نجات او د خلاصي سلار وښایئ چې یاره زه د دغې ګناهونو نه ځان په امن کې وساتم او ځان لر کم د دې ګناهونو نه. نبي علیه صلات وسلام په هغې ګناهونو کې یوه خبره دا وه چې دروغ هم وی. نبي علیه صلات او یو خبره بله عرض کوي چې یا رسول الله په یو وخت کې یو ګناه پرېښودی شم، لکه نن تاسو ما ته وفرمایئ چې یاره د چا حق به نه وی، نو ګورې ورسره به دویمه خبره دا ني چې لکه خپل یو خبرې ورته دا کړې وه چې شراب څکم، شراب به م پرېږدې، یو پرېږدم د ورځې یو په یو وخت یو. نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې آیا دروغ پرېښودی شي؟ هغه ورته وایي چې یا رسول الله پرېښودی شي. ورته وایي چې بس ستا نن سبق چې کوم دی، ستا نن ګناه چې کوم ته پرېږدې هغه نن سبق ستا دروغ پرېښودل شو، ته دروغ پرېږده. هغه عرض کوي یا رسول الله صحیح ده، او د محفل نه پاڅېده. چې کله لاړه د خپل عادت مطابق شپه شوه، د غلا ټیم یې شو، یاره ځم غلا له. چې کله روان شو سوچ کوي که چېرته نبي علیه صلات وسلام سبا محفل کې تپوس وکړه چې تا ما ته دا ګناهونه ښودلي او په هغې کې راته یو دام وفرمایي چې یاره بېګا دې غلا کړې ده، او هلته مې نبي علیه صلات وسلام سره دا واده کړی دروغ به نه ویم، نو که ویم چې آو نو په ځان باندې په خپله ګواهي کوم، نو د غلا حد را باندې جاری کیږي، لاس به رانه کټ کوي، او که ویم چې نه نو بیا دروغ شو، د خپلې وعدې خلاف ورزي کوم. په دغه خبره باندې دغه ګناه پرېښوده، یاره بس غلا پرېږدوه نه کوم. بیا بل داسې د شرابو عادت، بیا دغه شانتې، او هر یو ګناه سره صرف دغه یو سوچ که چې نبي علیه صلات وسلام پوښتنه وکړه نو بیا که ویم چې او دا ګناه مې کړې ده، دا کار مې کړی دی، نو په خپله په خپل ځان باندې شهادت او ګواهي کوم، د هغې حد را باندې جاری کیږي. او که ویم چې نه نو د خپلې خبرې خلاف ورزي کوم، نو دا بیا هم هغه شانتې. زه صحابه نه چې الله رب العزت دا دومره غټ کار اخیستی دی که نه، او خاص کار د عربو نه، نو هغې کې دا یوه خبره وه چې د خپلې وعدې خلاف ورزي یې نه کوله. چې کله سوره روم نازل شو نو په دغې باندې فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، په دغې باندې چې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو کافر سره شرط کېښوده، هغه ټیم سره د شرط حرمت نو راغلی، شرط یې کېښوده، ورته وایي چې اوس چې کوم دی روم چې کوم دی دا غالب کیږي، او په دومره ټیم کې 10 کاله قریبا نبی علیه صلات وسلام نه راغی، ما دغه شانتې شرط کېښوده پلانکي کافر سره. هغه ورته وایي نبی علیه صلات وسلام ورته وایي چې یاره دغه چې کوم دی دا ټیم هم زیات کا، او اوښان 10 اوښان یې ورسره ایښي وو په شرط کې، دا اوښان هم سیوا کا. هغه ورته وایي صحیح ده، ټیم هم سیوا شو، اوښان 100 ته لاړه. چې کله د شرط هغه ټیم پوره شو او روم غالب شو، نو بیا دغه سړی وفات شوی و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړه، د هغه زوی ته وایي یاره ستا پلار سره مې دغه شانتې شرط ایښی و د 100 اوښانو، او نن هغه خبره رښتیا شوه، ما له 100 اوښان.
نو دغه زوی ورته بیا دا نه وایي چې زما پلار سره د شرط ایښی و هغه نشته دی بس خپل کار کوه ځه. سلو خان ځان ته یو قیمت لري، ډېر لوی قیمت لري. که هغوی د خپل خبرې نه رستو کېدل که نه، اکثرو علما وایي نو الله رب العزت یې دومره غټ کار نه اخیسته. هغوی د وعدې پابند خلک وو. که چېرته داسې وو هغه به ورته وایي چې یاره بس زما پلار سره د خبره کړې وه هغه نشته، بس خپل کار کوه نه در کوم. هغه وله هغه اوښان ورکړه. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې هغوی د خپل وعدې خلاف نه کول. دغه صحابي دغه کس چې کوم دی د اعرابي دا دی د خپل وعدې خلاف نه ته نبي علیه صلات وسلام ته دغه عرض کړی چې یا رسول الله نن نه بعد به دروغ نه وی. حتی هر یوه ګناه چې به مخې ته راغله او دغه خبره به ذهن ته راغله چې که نبي علیه صلات وسلام پوښتنه وکړه نو که ویم چې او نو په ځان باندې په خپله ګواهي ده، او که ویم چې نه نو د خپلې وعدې خلاف ورزي کوم. نو دا ورته چې کوم دی دا ورته دغه نو په دې وجه هغې الله رب العزت د ډېر نو عرض دا کوم زما عزتمندو که ما او تاسو ځان د ګناهونو نه ساتو نو چې ما او تاسو هم ځان اول د ټولو نه اول د دروغو نه ځان وساتو. الله رب العزت به مونږ د ډېرو ګناهونو نه په امن کې وساتي. الله رب العزت ته عمل کول اسان کړي.